د منزل د ټولو نه غټ ډیفینیشن یو سړی په یو مقصد پسې روان دی هغې غټ ډیفینیشن دا دی چې دا به درویشي فکر وي. یاد ساته دریافت تا د خلکو کړی چې کم فوکس دی تا خلک په خو کې یادوي او که بدو کې یادوي تی په کیسه کې نه دی نه دی په کیسه کې هغه ګوتما واسکټ کوټ ګړی چې صرف د دې دپاره چې خلک تا ته اشهابسي ووایي هغه ستا په ژوند کې یو شیز نه ایډ کوي تا له عزت نه درکوي رسپیکټ نه درکوي دولت نه درکوي شهرت نه درکوي مرتبه نه درکوي ستا د سوال جواب که رسېدلی په ځان کانې وکړه که نه رسېدلی نو په پردي شابسي بچی د چا کور نه جوړوي سپیناټوانو په وجه ځان سپیناټو کېږي جینۍ ښکاري داسې لږ که نه د دې په وجه دس از ا کال ټو تھرټ دا په خپله تھرټ له کال ورکوي فیسبوک او میسبوک کې د ښایسته ولکانو پسې ګرځي دا هم پوره یو انډسټري ده ګوره داسې به نه ایګنور کوي ایزي ټریپ د غریبانانو کورونو کې د 16 17 18 سال ماشوم دی نو عدالتونه او تاڼۍ ته ډکې دي تاسو لاړ شئ وګورئ دا څونه کیسز شوي دي ټولو نه اولنۍ بنیادي ابتدا د شیشې نه کېږي زما د ژوند دریافت دا دی چې دولت شهرت عزت مرتبه پسه کې ده په دریافت کې دا کله کله خلک کوئی هر څه په پیسو کې والله که په پیسو کې ځینې شیزونه په څپېړه کې ځوان کل ته پیښې ستونزې څه دي ډېرو قدرمنو امین مشال ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی او د دې نه وړاندې ما یعنی امین مشال او ډېر محترم علیم شاه خیلجي صاحب ستاسو مخې ته یو پاډکاسټ راوړو په هغې کې مونږ د یو والد صاحب په دغه پیژنګلۍ باندې خبرې اترې کړې وې چې دوی به څنګه پیژني دا چې د ده بچې په کومه لار باندې روان دی هغه د کومو ستونزو سره مخ دی او دی به د خپل ماشوم روزنه کې څه داسې نکات شاملوي چې هغه په خپل لار باندې روان شي نو موږ په هغه لارو چارو باندې خبرې اترې کړې وې علیم شاه خیلجي صاحب په هغې کې یو 3 نقطې راپورته کړې وې په هغې کې یوه نقطه چې په هغې باندې ډېرو کتونکو ګوته پورته کړله ډېرو پې موږ ته ایمیلز وکړه ډېرو موږ ته میسیجز وکړه ډېرو د کمنټ د لارې هم دغه خبره وکړله چې آیا صفا کپړې اچول ځان سنګارول ځان ښکلي کول دا نامناسب ده او که دا څوک کوي نو آیا هغه ته به بیا دا ویل کېږي د هغه والد محترم ته به بیا دا ویل کېږي چې ستا بچې په غلطه لار باندې روان دی نو ډېر محترم علیم شاه خیلجي صاحب سره نن په دغه موضوع باندې خبرې اترې کوو چې ښکلې جامې تاسو مچوئ ښکلې جامې زه ومچوم واسکټ وغیره تاسو هم استعمالوئ زه هم استعمالوم یعنی د خپل ځان د داسې جوړولو دپاره چې که زه ستاسو آفس ته راځم زه ستاسو خوا ته راځم یا زه که داسې کم پبلک ګیدرینګ ته ځم نو په هغې کې زه ځان جوړوم د دې خاطر دپاره چې خلک ما ته یعنی زما شخصیت ته لږ ویټیج هم راکړي ما ته لږ قدر و قامت هم راکړي تاسو په هغه تیر پاډکاسټ کې دا نقطه پورته کړې وه چې که څوک داسې کوي او هغه د خپل ځان په سنګار کې زیات ورپریوتي وي نو پلار ته دا معلومه شي چې زوی یې تباه دی ملای ماته ده ملای ماته ده مزغې مات مزغې مات دی اکثر له خلک تپوس کوي مزغې ته ویسته ها مزغې چې د مات شو بس کیسه دې لاړه صحیح شو ګوره سیلف کیر از سمثینګ ایلس سیلف کیر کول ځان کیر کول دا یو ډیفرنٹ اپروچ دی ټیک شو د ځان خیال ساتل دا یو بېل اړخ دی صحیح تاسو به خیال کړئ چې په دغه ډسکشن کې موږ دا الابریټ کړو چې د کومو هلکانو ایج 15 ایئرز 16 ایئرز 18 ایئرز یا 20 ایئرز په درمیان کې دی اوس که زه ځان ته وګورم زه ویسټ کوټ اچوم تا ته وګورم ته همیشه ویل ډرس راځې پیک راځې سټ راځې موږ رسېدلي یو ستا 20 کاله مخکې یو ویژن و یو ډریم دی و چې زه جرنالست شم شوې تر ورسېدې که اوس د دې نه پس که ته هره کانه په ځان کې نو ته خپل منزل ته رسېدلی صحیح شو که یو سړی په کارپوریټ لیول باندې په یو آفس کې کار کوي یا یو بیوروکریټ دی یا یو جج دی یو وکیل دی یو پولیس افیسر دی هغه د ځان کیر کوي نو هغه رسېدلی ده صحیح شو خو چې ته په یو سټرګل کې او تا ځان سټیبل کړی نه دی ستا بنیادونه دې ټایم کې اچولی کېږي فاونډیشن دې جوړېږي او دې دوران کې ته شیشې ته ولاړې نو مزغې دې مات دی دا کوم عمر دی 15 ایئرز 16 ایئرز 17 ایئرز 20 ایئرز پورې دا بیماری هلکانو ته لګي صحیح شو دا لګي چېرته نه دا موږ هلته نو ایکسپلین کړی اوس نن به په دې خبرې وکړو تاسو د دې اړخ نه سټارټ واخیستو نو په دې اړخ به پرې راته وشو یو خو هغه خلک کوم چې رسېدلي دي هغه د ښه په ځان راوتپېدار څه صحیح شو چې څونه ښایسته ښکاري ګډ کمیونیکیشن سکل دی دا هم ستا د شخصیت
ته ایویلیویټ کوي خلک وایي چې واه زبردست رائټ خو که عمر دې 16 سال دی 18 سال دی 20 سال دی ته سټوډنټ یې هاسټلایز یې یو ډفرنٹ سیناریو کې پروت دی یو ماحول ستانه غیر چاپیره داسې دی چې د مور یوز وي صحیح شو پلار دې غریب دی او ته بس سارم شیشه او ماښام هم شیشه او پیچکې دې تاو کړی دی او شونډه هم دې سره کړی دی او نوک دې هم غټ کړی دی که نه نوک هم غټوي دا هم پکې شته تنګ نستوڼی دې کړی دی او بټنې دې دونه غټې جوړې کړي دي او د اوږد کمیس دې کړی دی او شیشې ته هم ولاړ یو بس ډېر مینې خو چې کوم ځای کې ته وده کېږي هلته بیړه باندې چپ دی بسترې نه دې څښه بوی ځي جورابونه دې څښه بوی ځي د کور د جامو نه دې څښه بوی ځي سیلف مینج نه چرته چې شپه کې وده کېږي هغه ځای ډسټرب دی کم باتروم چې استعمالوي هلته څوک ساه نشي اخیستی که نه او کومه ګمنځه چې ستا په باتروم کې پرته ده که نه نو هغې یو چم خیرې نیولی خو ته دنیا ته داسې یې که نه چې بس راله نو دا راله شو آف ډېر دی دې سیناریو کې د مزغې مات دی اوکې ها یو هلک دی چې هغه سیلف کیر هم کوي ځان هم ښایسته ساتي خو د ده د نور معاملات د ژوند چې کوم دي هغه هم په ټایم دي په ټایم پاسي فزیکلی هم فټ دی چېرته چې شپه سبا کوي هغه ځای مینج دی کوم ځای کې چې لامبي ډوډۍ خوري یا باتروم استعمالوي دا غذي مینجمنټ هم د ده ټیک دی یا به زه ووایم ساده پورې او دکاوه کې نه دی پروت سیلفي کې نه دی پروت دا شو نه دی دا چې کله دا شو که نه دا د دې نه پس یو بل جهان جوړېږي دا یو ډفرنٹ جهان دی یعنی ته چې څه هم که جامې اغوندې یا ته خپل صفای څه خیال ساتې نو هغه ته نورو ته نه ښایې دس از واټ چې کله ته خپل ښایست پیچکې ایخته سرمن مخ نوک ډرس واسکټ د دې دپاره چې دا خلک ما ته شاباسي راکړي یا اشاباسي یا اپریشیټ مې کړي یا زمانه امپریس شي یا زه دې کې څه پرسنل گینز وکړم یا څوک اټریکټ کړم نو دا یو انډیکیشن دی چې د دې ماشوم فرست پرایورټي یا د دې هلک فرست پرایورټي خلک امپریس کول دي او د ده په ژوند کې څه مقصد نشته او منزل شته نه شته نه د سره ځکه چې د چا په ژوند کې یو منزل او په سټرګل کې که نه دا به عاجزي دا فقیري دا بالکل ساده جامې چې بالکل فقیر وي دا په دې کیسه کې نه چې زه څنګه ښکارم دا په منزل پسې ور روان دی د منزل د ټولو نه غټ ډیفینیشن یو سړی په یو مقصد پسې روان دی هغې غټ ډیفینیشن دا دی چې دا به درویشي فقیر وي د ده په جامو کې به تا ته د فیبریکیشن او د چې کوم د رنګ روغن او د امپیریلسټک غونته کې داسې دغه به پکې ډېر کم نو دیٹ واز واټ د اپروچ واز دا د دې اپروچ و چې څنګه به ته آیډنټیفای کړې خپل بچی چې آیا په منزل کامیاب دی او که مزغې مات دی او دې ځای کې زه د خپل یو ملګري مثال داسې در کوم چې ده به اکثره وخته د بکس نه هغه جامې راغستې وي کومې چې قط شي او هغه په دغه جامو کې یو داسې خط جوړ کی نو هغه کپړې چې تا به ورته کتې چې لکه دا خو بغیر استری خو چې هغه به کله خبرې کله کتاب کله لیکل نو په هغې کې به یو وزن و یاد ساته دریافت هغه خلکو کړی چې کم فوکس دي دا فوکس نه دی دا ته آزاد کی دا ته دونه آزاد کی که نه چې په دې رایټ او لیفټ کې چې څه کېږي ستا باره کې څه ډسکشن کېږي تا خلک په ښو کې یادوي او که بدو کې یادوي تی په کیسه کې نه دا نه دی په کیسه کې تا ته دلته د یو کیریکټر ما سره دلته یو کردار دی د ده یو په ده باندې پوره یو چپټر ما په خپل کتاب کې راوستی دی سید خان د ده نوم دی داسې دی داسې ګیره ده دا پردیر دی پلار یې په سعودي په دوبۍ کې دی که سعودي کې دی خو په بار ملک پلار ډرایور ده په ده باندې دا زمونږ دا ټول نظام روان دی دلته دا څونه زمونږ برانچز دي که نه دا ټول د ده په داسې کې انتهایی ویلیویبل سړی روزانه ورته دعا کوم دونه ساده دی که نه یو ورځ ما د لاس نون ویلی بچیا ته راځه تا ته جیب کې پیسې شته ویا مل ته په ما بار په دې هوټل کې چېرته ساده غوندې څه وخوره ستا د ګټې پیسه خوړل غواړم چې د دې به کم اعلی خوند دی نه په واسکټ کې دی
نه په جامه کې دی نه په سټایل کې دی نه په غیره کې کرپ نه کړی شی چې کټ کړی داسې کنه $1 billion هیومن کیپټل دی دا لک او پرون ما ځان سوردول مل بچیا راغله وسو نور کوټه وي خو تا د خپل پرسنالټي او د شخصیت او د عادتونو په وجه په دې نظام کې ځان له داسې ځای جوړ کو کنه چې سونه زمونږ ویلیو د دې ټایم کې نو دا ویلیو 0 سره ضرب خوري کې سعید نه پکې مورس دونه ځان قیمتي کو د دې الګ د ټولو نه خسته صفت چې کوم ده ساده کیده تابعداري اخلاص دا لک ما کله په شیشه کې ونه کتو دا لک کله ما په پچکی کې ونه کتو دا لک ما کله په ګوتمو کې ونه کتو دا لک کله ما په میک اپ کې ونه کتو دا لک کله ما په سلفیانو کې ونه کتو د سوشل میډیا پیج شاید ایبای یا بنې ما نه ده کتل ما ونه کتو دا ما فوکس وکړو دغه فوکس په وجه د دې ادارې دنه پرابلمز چې څونه و هغه د دریافت کړل د هغې سلوشن د لاس ته رالو د دې ادارې د 1400 کالو فریکوینسي خپله فریکوینسي داسې برابر کړه برابر کړه ځان سره فریکوینسي تاسو د ادارې د هر فرد نه د سید خان تاسو کوي کنه داسې یو خسته احساس پته کیږي یس دونه هغه دلته د خلکو په دې زړونو کې ځان له یو اکاونټ جوړ کو کنه چې انتها ده ساده په د جامعه چې ابلو یې پلشک چپړې غستې موتل سید خان مبارک شو خدای دې وبخ مخه چپړې ځان لا بدل کړی په ټولو ګران ده ایو ساده غونډه کې کردار ده سید خان اپر دیر ده ټیک شو وجه څه ساده کې کله چې الګ په شیشه کې په میک اپ کې د نورو خلکو د پاره د امپریس کېدو کوشش کوي د خپل فوکس ډي فوکس کو دا غ دریافت ورور نه رسیدو چې کوم سولوشن په وجه په یو ارګنایزیشن کې ستا یو ارګینیک گروث کیږي یو ریل ځای جوړیږي چرته چې ته التا جاب پسې نه جاب تا پسې ګرځي چرته چې د 1400 کالو یو اداره دی لیول تراشي چې ستا په غیر موجودګۍ کې دغه کارونه ټول ورديږي او ستا په وجه غټول کارونه کیږي دې ته وایي مقصد ته ور رسیدل سادهګۍ کې دا په لباس کې نه ده کوي سلف کیر که منزل ته رسیدلې په ځان هغه کانه وکړه چې دنیا ته تیارانه که منزل ته نه ورسیدلې یاد ساته دا سلفي ته اپلوډ کې کمنټو پسې ګرځي شیرو پسې ګرځي بیا تر خلکو سلفیانه ګوري بیا دا ستا خواهشات جوړي بیا ته غیر ضروري سوچ کې پدې بیا دا غیر ضروري خواهشات ستا په کور کې نور سوشل پرابلم جوړي تا ته مور سره جګړه کې پلار سره جګړه کې رور سره جګړه کې بیا ته دروغ وې د دروغو په بدولت پیسې اخلي پاغه پیسو بیا ځله واسکټ کوټ غتما غړې موبایل اخلي هغه غتما واسکټ کوټ غړې چې صرف د دې لپاره چې خلک ته اشهابسي وي هغه ستا په جون کې یو شیز نه اډ کوي تاله عزت نه درکې ریسپیکټ نه درکې دولت نه درکې شهرت نه درکې مرتبه نه درکې دعا نه درکې ګډ تا تمل زما درلنه دعا خېږي دی لګتا زبردست یا الله د مخې دې رڼا کا الله دې بچي کامیاب کا الله دې بچي ورسو په دې اختر په دې درې ورځو کې ما به کله کله خبره کوله مل د ادارې جوړول ډیر ګران کار دی ما نه کاله نه اختر په اداره کې دنه به درې ورځې دروازې به بند کړې سټاف په ټول لړو کورونه تا اختر ورځې ما به پوټین راوغتل یو دیوال ته به مې وکتل بس پهله فیلینګ کوه بیا رګمال کوه بیا استر کوه بیا رنګ کوه چرته بورډ خراب جوړ کړی چرته سیلینګ خراب جوړ کړی چرته تار خراب جوړ کړی دا اختر سید خان درې ورځې هلته تېرې کړې نو زه په دې اختر کې پسې رالم نو دا په ګوړۍ ولاړو مل سید خان راکوشه بل بچه دغه یو ځای ته نه را رسېدلی دلته هم رارسېدی بل د دې اختر په دې درې ورځو کې چې تا په دې بلډینګ کې دا د نیټورکینګ د تارونه ټول واچول زاړه تارونه دې وتغول او دا سرور دې بره راوخېجو دا د کیمرو کارونه دې ټول وکړل که نه بل په دې تنهایي کې او په دې یوازیوالي کې په دې اختر کې چې دا دنیا لګیا ده تر کزي تربور کزي ماما کزي کاکا کزي عیاشي کوي ړنګ ړوته کوي پیټۍ راغستې چکر لځي ګاډي کې راوتي دي مل څه درته میلاو شو فیلینګ دې سو ځان له چې لګیا وي دا کله کله ایزولیشن انسان ته یو ډېر غټ ویژن ښایي دا په پروفیشنلیزم کې په ټریډ کې دننه دا داسې شیزونه دي چې دا په کتابونو کې نشته دا به تا ته هله میلاویږي چې کله ته ورننوځې خبره دا موږ په سید خان رالو بهرحال دا پکې راننوتو دا کس ستا د سوال جواب که رسېدلی په ځان کانې وکړه که نه یې رسېدلی نو په پردي شاباسي بچی د چا کور نه جوړېږي په پردي شاباسي او د چا کور نه جوړېږي دا ینګ هلکان ته ګورې که نه خودکشي وکړه چالال وکړو پریبانډو کې ګورې جینۍ وتښتوله جینۍ مړه کړه هلته چالال کو دلته چا
زه په دې پېښور یونیورسټۍ کې سټوډنټانو مېلمه کوم، ما ته یې مړه سرجي ځای به راسه. مې ویل یار دا د سټوډنټانو ځای ته تلل نه دی، دا ځای به راسه، به ځای به وتلم. زه د پېښور یونیورسټۍ کې دننه اوس ځای مې د ځای نیر دی چې زولوجي ډپارټمنټ وکړو، اردو ډپارټمنټ وکړم، خو هاسټلې وې او په دې هاسټلو کې داسې روان وم. نو په دې یو هلک مې وکتل اوس بهر راوتی دی په دې برنډه کې، د ختم تور کړي او مخ یې تک سپین کړی، سکرې مې په ځان لګولي ولاړ دی او غوږ کې تار ورکړی دی. د تار د غوږ کې چې کوم تار ورکړی دا پینک کلر کې دی او داسې لږ داسې ولاړ دی. ما دې مېلمه دې دا کومه نمونه ده؟ ما ته وایي مړه وایي دا د شپې ځان له دا کریم ورکي، نو دا د ورځې چې دا بیا وینځي نو دا لږ سپین ښکاري. نو دا هلکان د خپله لاسه ځان مرګ له ورکي، ځان ښایسته کي، دا شونډه ور بیا نه دی د سره خوا کې، دا د پسې نښتی بیا. نو به چې چېرته پې ګونډه سوره شوه هلته ښه برابر کي، نو که به یې ووجلو او که بیا د هلک ځان ووجلو او که بیا هر څه وشو. ډېر غټ اماونټ اف داسې هلکان شته چې هغه د دې خودپسندۍ په وجه، سپیناټوانو په وجه ځان سپیناټو کي، جینۍ ښکاري داسې لږ که نه، د دې په وجه this is a call to threat، دا په خپله threat له کال ورکوي. نو دا چې کوم کینیبل ادم خوران چې کوم دی، دا کوم چې په هلکانو پسې ګرځي، دوی بیا په مختلفو طریقو دوی ته راورسي، چا له موبایل ګفټ کړی، چا له چکر ورکړی، په چا کړی خوړلی، په چا د ګډ غوښه خوړلی. یس، دا سوشل ایول معاشرتي پرابلم هم د دې غیر ضروري خودپسندۍ نه جوړېږي. دا مې تر معاشرې یو بل لک بیان. نو خبره دا ده چې هغه ټول پلاران که په دوبۍ کې دي او که په سعودي عرب کې دي، که په عمان کې دي او که په مسقط کې دي، دې بچي څه دی لږې خبرې وکړه، لږ د ده هولي ته وګوره، د عروضې جوړې کړي خو نه دي، د عروضې که جوړې کړي که نه، او دا هلک د ده په مخ ګیره نشته که نه. اوس به موږ ته خلک وایي تاسو ولې نه پرېږدئ، موږ خو عمرونه وخوړل که نه، موږ خو ګیرې سپینې دي، ختم سپین دی او د روزي جوړې کړي دي. او د مطلب دا دی د لکه نو پوه شه چې په علاقه کې یو شونډور ګلټیر شته چې دا ستا بچی په خوبونه کې ګوري، ستا په دې دوی مین دی، عاشق دی پې، او دا کوم چې پې عاشق دی دا هم 2 نمبر کاته کوي، چېرته نه غلا کوي، وانه کوي، دروغ وایي، ډاکه کوي، دا راوړي په خپلې محبوب باندې لوټوي. دا محبوب د خپل معشوق دپاره نور هم ځان جوړوي چې مزید اټرک کړي. په دې اټرکشن کې چې کوم د شونډور بیا نه دی، په دې کې ځینې یو لیول داسې دی چې دا آدم خوران دي. بالکل دا په فیسبوک او میسبوک کې د ښایسته هلکانو پسې ګرځي، دا هم پوره یو انډسټري ده. ګوره داسې به نه اګنور کوي، یو هیو ټو انډرسټینډ دس. هلک ټریپ کوي، ایزي ټریپ د غریبانانو کورونو کې د 16 17 18 سال ماشوم دی، د 18 17 سال ماشوم په خپل هم نه دی خبر، پلار هم نه دی خبر چې بچی مې په ځان ګوتې وایي، ځان تیاری او یو ډېر غټې خطرې ته دعوت ورکوي لګیا دی. دا دعوت ورکول د خپل لاسه کېږي ځکه چې پلار خبر نه دی چې زما دا بچی چا له ځان تیاری. نو په دې ادم خورانو کې ځینې ادم خور داسې راشي چې د هلک گیر کی، یا یې هریس کی، یا یې بلیک میل کی. د هغې نه پس چې بیا سره ووتل نو عدالتونه او تاڼۍ ته ډکې دي. تاسو لاړ شئ وګورئ دا څونه کیسز شوي دي، ټولو نه اولنۍ بنیادي ابتدا د شیشې نه کېږي. بالکل صحیح وایي، دا بالکل منم. نو خپلو بچو ته وګورئ دا د دې کیسو نه روباسئ. ښه ډرس اچول ښه خبره ده، خو دا راتپل چې کوم دي که نه، دس از ټوټلي رانګ. په ورستني زموږ چې کوم پاډکاسټ شوی دی په هغې کې یو تاسو د ذمهوارۍ خبره هم کړې وه. نو بیا په دې ځای کې اوس سوال دا هم پیدا کېږي چې یو زلمی دی او هغه د سر ذمهوارۍ اخیستو ته هډو له تیار دی نه، هغه له پلار نیکه دومره ګټلې ده چې بس هغه ته تیاره پرته ده. او زمونږ په دې پری ډسکشن کې هم داسې څه خبره کېدله، نو هغې کې تاسو ته وویلې چې یاره په دې کې هم داسې تنان شته دی چې د هغه پیسو د ساتلو دپاره هم که 3 نسلونه وساتې نو نه صرف دې پکې پالل کېږي بلکې هغه ورسره چې کوم نوکران د پیسو د جایداد او د جاګیر دپاره که منتخب کړي وي نو هغه هم د ځان سره بوتلی شي. نو په دې ځای کې به اوس څه فیصله کول وي چې یو تن د سره ذمهوارۍ اخیستو ته تیار نه دی، دا غلطي د چا ده او دا به څنګه تیاره؟ ګوره یو پلار د خپل بچي تربیت ښه اله کولی شي چې دله صرف انسټرکشن نه ورکوي. علم اله شي چې کله د دې اثر ښکاره شي.
زه په یو یونیورسيټي کې سبق کوم، زه 6 لیکچر د ورځې علم. یو مدرسه کې سبق کوم، 6 لیکچر اورم. ویډیوز ګورم، خلک اورم. دا د علم 50% دا پوره حصہ نه ده. خو چې کله دا علم عمل ته ورننوځي او د یو خاص پروسس نه تیر شي، نو دا غي نه پس دا علم کمپلیټ شي. علم په عمل کې ده او د علم یو خاص اماونت ده. څنګه چې دا پي مونږ جوړ شو کنه، نو د دې د برج دا پیروي راشي کنه، نو دا پي ټول پي دي، هم دا پي دي، هم دا پیروي پي دي. خو دا ملای او پیروي د دې یو ښه قسم ده. هر سړی لایک کوي کنه. پي کیلو په 250 دي، ملای په کیلو په 100 ده. هغه خو ما خیال چې لکه کیلو راواخلې نو ټول دې نه پونه جوړیږي. قیمتي ده کنه، ویلیو ډیره ده کنه. نو دا علم هم په داسې دوه حصو کې دی. هغه قیمتي علم پیروي پي په عمل کې ملاوي. عمل چرته شروع کیږي؟ زما بچی دی، زه په د باندې د تماړو دا ټریننګ ورنکو بچی چې ته یو ځای کې شپه کېږه نه، ته به هلته د بستري د هغه چاپېرچل هلته چې کوم واشروم استعمالوې د هغې کیر څنګه کې دا ما غله دا د ذمہدارۍ دا هغه په کور نه دي کړي. نو دا چې یو ځای ته لاړ شي یو ماحول کې پاتې شي، نو هلته خلک همدا ایزیوم کوي کنه چې د تربیت چا کړه. ته د سقراط ټوپۍ ور بسر کړ، خو د هغه د عمل نه خو ښکارېږي نه کنه. ما به د یو اس نه ایجوکیشن کړی، ما د کامبرج نه کړی، ما A لیول کړی، ما O لیول کړی. خو ما ته زما ډیسیشن میکینګ، زما ستاسو د خبرو انداز او کمیونیکیشن چې کوم دی د هغې اړو معیار نشته. نه زه تا په خبرو پوهولی شم، نه ستا په خبرو ځان پوهوم. نو علم خو په عمل کې دی کنه. په پروفیشنلیزم کې یو تیوري ده. ګوره ما تاسو ته ویلي کنه چې ذمہداري کم کس له ورکوي کنه، دا د علم هغه حصه راغونډوي چې هغه په کتابونو کې نشته. د پروفیشنلیزم یو ټاپک دی ټریډ، دا یو تیوري ده. په دې تیوري کې دوی ایکسپلین کوي چې ځینې علوم داسې دي چې دا ټیچ کیږي نه. لکه پلار خپل زوی ته انسټرکشن نشي ورکولی، یو استاد خپل شاګرد ته نشي ښودلی. لکه اوس ځینې خبرې داسې دي کنه، زه فیل کولی شم، زه ایکسپلین کولی نشم تا ته. دا ایکسپلین کیږي، اشکار کیږي په پتا اله چې ته کله هغه ذمہداري اوچته کې او هغه سرټن اماونت خوله او خواري او انتظار او هغه سټرګل او سپېړې پتا تیر شي، بیا به تا ته پته لګي یس یو زمونږ ظاهري انډرسټینډینګ دی کنه، یو زمونږ دننه په باطن کې دننه خپل یو فکري انالیسز مونږ کوو، یو پیمانه مونږ جوړه کړي، پرابلمز ته ګورو په هغه نظر باندې. کم سړی چې خپل زوی له ذمہدارۍ نه ورکوي، واړه واړه کارونه نه ورکوي، یا یو چیلنج دی نه ور مخې ته کوي، نو د دې ماشوم دننه چې کم کوګنیټیو ایبیلیټیز دي د هغې بنیادونه کمزوري پاتې کېږي. نو که سبا دا د کور سربرام شي فیل دی، که دا د پلار د کاروبار مشر شي فیل دی، ځکه چې د هغه بنیادي انالیسز ونه کړی شول کم چې په هغه ټایم په کارو. زما په اسلام آباد کې ځینې ملګري داسې دي چې یو پکې د فروټو کار کوي او د کروڑپتی. زمونږ د خواله لاړو، نو د موږ منډۍ ته لاړو، د اسلام آباد کې یو ډېره غټه د فروټو منډۍ. نو دلته داسې دی چې د بلډینګونو کې شپږ اووه اته فلور په دې بره فلور کې کېناست. نو هغه حاجي صاحب خو کروڑپتی دی، حاجي صاحب هغه هلکان څه شو؟ زما شاګردانو دلته په یو ټایم کې وایي بچا هغه دې لګیا کړي مې. نو ما چې د شیشې نه سر ور دغه کوم الخا اوس ټرک دی او هندوانه ده او دا راوله او بل یې نیسي اوږده. حاجي صاحب دا هسې ما فکر نه و دې خبرې ته. ما ته ویل چې دا سره غارمنې دي او د 6 کیلو هندوانه، دا چې د په خپله کیچ کړي نه او د دا ټرک په خپله لوډ کړی نه او دا ټرک د په خپله انلوډ کړی نه، دا زما دې کورسۍ ته نشي را رسېدی. اوس که دا پلار ووایي چې دغه کروڑونو روپۍ ګټمه، راشه ایر کنډیشن ولګوه، یو بچې رجسټر ته کېنوه، بل پیسو ته کېنوه، یاره غرمه دي دا ماشوم لږ د غرمونه دا ذمہداري دا وله مه ورکوه. په ایگزیکټیو لیول باندې د ماشوم کلم د پلار هغه سایکولوژیکل بزنس اپروچز نشي اوچتولی چې تر څو پورې دا په خپله د ټرک په دې ګرم تمبړي باندې په سره غرمه کې دا هندواڼې نه خالي کړي.
او چې کله دا بر ایر کنډیشن روم کې کینی یو ټیکدار راشي او هغه ته وایي چې ایسه دا درې ټکونه زه به خالی کم کنه نو چې کله ډیل کوي چې ټیکا ورکړي چې په څو به خالی کړي نو کته په خپل د دې پین نه تیر شوی درې سخت نه نو تا ته اندازه کېږي چې څو غنټو کې دا خالی کېدی شي نو ته د دې نه پس د خپل بزنس ایکسټنډ کولی شي یو زوی ته ویل دی په خوله چې بچی 200 هندواڼې ټرک ته خېجولو کې دونه سخته ده یو دا زوی په خپله درې سختې نه راتېرول دي نو دا ویل چې کوم دي دا پی دي او دا راتېرولې ملۍ ده ګریټ دا زوی ته ویل چې په سخته ګرمۍ کې د خربوزو ټرک تشول یا ډکول بچو دا د خولې به موږ نه روانې وي او دا چل به او یو ځل دا کیسه ده صرف دا ماشوم اوري دا د علم هغه لیمیټډ مقدار دی چې کوم په سکول کالج یونیورسيټي کې په انسټرکشن کې ملاويږي خو د دې احساساتو نه او تجربات نه او د ګرم تنبړې او په دې ټرک په دې چت ورتېدلو د هندواڼه نیول او د لاس نه خوېدل او د هندواڼه ماتېدل دا بیا پکې دا ګرمي کېدل او دا اړه درته خرابېدل او دا ګرمۍ واله او تبې نیول او دا ډراپ درته ختل او دا ګوتې دې کټ کېدل او دا ګوتې دې شلېدل دلته په مختلفو ګوټ په ګوټ ځای په ځای سټپ ټو سټپ د علم یو داسې احساس پروت دی چې دا په الفاظو کې نه ایکسپلین کېږي دا په ذمہدارۍ کې پروت دی دا ذمہداري چې کوم سړی خپل بچي له نه ورکوي د بچي ړوند او کوڼ شي صم بکم عمي دا کوڼ دی ګونګ دی او ړوند دی دا الک د ژوند په کومه معامله کې چې کینې د سره پرابلم سالوینګ سکل نشته دا تن آسان دی دا به ایز غواړي دا به همیشه کار بل لور کوي دا تماشګیر دی دا وګوري چې دا څنګه کېږي ولې چې د په بنیاد کې د بچپن نه د کور د درستخان د سیټ کولو ذمہداري ورته نه وملاو شوې هغه درستخان رافولډ کول صفا کولو ذمہداري ورته نه وملاو شوې هغه لوښو وینځلو ذمہداري ورته نه وملاو شوې خپلې جامې خپلې کپړې خپل نوکان خپل شکل صورت ایخته د کور د بجلی بل د اوبو ټینکۍ د کور خزله د ماشوم بیماری د نیا ډاکټر د نیکه دوايي د ماشوم سپاره دا وړې ذمہداري نه کولی پلار به ویلې چې تناسان دی ما ولا ګټلې ده خوري دي د دې چمبړک نه به رانیسي دا به بد اخلاقي دا به تناساني دا به تماشګيري او کم سړی چې تماشګیر شو د دریافت نکړو د ایجاد نکړو د ګټو نکړه زما د ژوند دریافت دا دی چې دولت شهرت عزت مرتبه پس کې دا په دریافت کې دریافت چرته دی په ذمہداري کې او ذمہداري کستا عادتونه یې دا غستو هر چیلنج د اوچتولو بنیادی څوک دی پلار نو پلارانو ته چې بچولم ذمہداري ورکي او ګټول خې ډېرې بینکونه ولا ډکا پلازې مولا والا کورونه مولا والا خو بچی ته دی تربیت ورک هغه سبق چې هغه د الفاظو نه زما د دې وینا نه کېږي ابا دا مرحلو نه تیرې د انساني جسم بایولوژیکلی په خپل ځان جوړي چې کله دا چیلنج ته ور مخامخ شي دا د بار نه کېږي دا کله خلک کوئی هر څه په پیسو کېږي والله که په پیسو کېږي ځینې شیدونه په سپېړه کېږي ځینې شیدونه په د نور سره غارمه کوي ځینې شیدونه اکسیډنټ کوي سپېړه کوي وال کوي نقصان کوي تاوان کوي ځینې شیدونه دا شیدونه کوي هر څه پیسه نه کوي ډېر زیات زبردست دا تاسو چې اخره کې کم نچوړ راټول که که نه نو دا هم قدرمنو ستاسو د پاره په دې کې یو ډېر زیات لوی درس دی چې کله نه کله دا چیلنج چې دی دا به هم یو قسم لا موقع غنې او که داسې کوم څه چیلنج مخې ته راشي نو په هغې کې به هم یو دریافت کې په هغې کې به هم یو لټون کې بلکې په دې کې به هم یو شواخون کې نو هله به ته خپل مقصد ته ورسېږي نن په هغه خبرو باندې نورې ډېرې زیاتې په تفصیل کې خبرې وشولې او په دې کې نورې ډېرې زیاتې خبرې په راتلونکي وخت کې کېدونکي دي کومې چې د یو پلار دپاره ډېرې زیاتې مهمې دي کومې چې د یو زلمي دپاره ډېر زیاتې مهمې دي او کوم چې د یو داسې تن دپاره ډېر زیات مهم دي کوم چې زمونږ د دې ټولنې یو ډېره زیاته لویه سرمایه ده او هغه د یوې لوی مسلې سره مخ دي امین مشاءالله ورکړي اجازت د الله په امان